حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فکور کی پنځه کسان. اول یو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دویم حضرت فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنها، و دریم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سلورم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، او پنځم حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. دا پنځه کسان په دغه کور کې داو. یو ځل دې ټولو ته د خوراک دپاره 3 ورځې څه میلاو نه شو چې دوی وخوري. 15 واړه 3 ورځې نه هر حضرت فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها سره یو احبن یعنی یو لنګۍ صادر وسره هغه ته دا تهبند راواز حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته په حواله کو. ورته وی فرمایل چې دا هر څه او داغی پیسو باندې با سراشن سو خوراکی سامان دارو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لاړو او هغه صادر هغه لنګۍ تهبندی پشپک درهم باندې خرڅ کړ او هغه پیسې راواغسې او فقیرانو باندې صدقه کړې. فقیرانو غربا او مساکینو ته ورکړې. چې کله دغه پیسې شپږ درهمه په خپله نهر دي 3 ورځې کېږي، دې 15 کسانو هېڅ شی نه دی خوړلی. خو چې کله شپږ درهمه دا ورته میلاو شو نو هغې هم صدقه کړه او فقیرانو ته یې ورکړله. دې ته ایمان ویلی کېږي. کله چې دا صدقه کړه د دې نه پس حضرت جبریل امین علیه السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرات د سړي په شکل کې ملاو شو او هغه سره د جنت د اوخانو نه یو اوخه وه. حضرت جبریل امین علیه السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وفرمایل ای ابو الحسن چې دا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنیت چې دا اوخه زمانه واخله. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چې په 100 روپے باندې دا اوخه د خرڅې. جبریل امین علیه السلام ته فرمائل په 100 درهم باندې. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په 100 درهم دا غن اوخه دا واغستې ده، پړی په لاس کې ونیو او په لاره باندې روان شو. بیا میکائیل علیه السلام د یو بانډچي په شکل کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مخی تراغی. ورطوئی اے ابا حسن دا اوخه تخرسی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل چی میکائیل علیہ السلام تو فرمائل دا تا پسو اغسی دا اغا جواب ورکا پسل درہما. میکائیل علیہ السلام ورطوی چی زبا شپیت درہما گٹا دا درکما زمانه 15 درهمه ګټ را واخله او په 115 درهمه باندې دا اوخه ما باندې را خرڅه کړه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په 115 درهمه باندې دا اوخه په میکائیل علیه السلام باندې خرڅه کړه. اوخه ته واغسته او د هغه ځای نه چې کوم دی دا لاړه. دې نه پس علی رضی اللہ تعالی عنہ ساس د سره د اولنې خرڅون کې چې په ده باندې چا وخرڅه کړې وه چې جبریل امین علیه السلام خو ده ته پته نشته ده، ځکه د سړي په شکل کې ورته راغلی دی. میلاو شو ورته وایي چې اوښه دې خرڅه کړه. علی رضی اللہ تعالی عنہ ته وفرمایل اوښه مې خرڅه کړه. جبریل امین علیه السلام ته وفرمایل چې ما له خپل حق دا راکړه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هغه ته 100 درهم دا ورکړه او 15 درهم هغه سره پاتې شو. د دې نه پس هغه درهم راواغسته او خپل کور ته راغی. د حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها مخې ته چې کوم دی درهمې هغه واچولی. حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها ورته وایي چې تا را کوم دی نه دا درهم راوړو دا ته میلاو شو. زما صادر خود دومره قیمت دا اونو
لنګۍ د دومره قیمت ونه تهبند د دومره قیمت دانو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه تو فرمایله چې ما د الله تعالی سره په شپږو درهم باندې تجارت وکړه. لنګۍ مې خرڅ کړه په شپږ درهم باندې، هغه مې فقیرانو باندې صدقه کړې، او ما ته رب کریم شپېته درهم ادا راکړه. د هر یو درهم په عوض او په بدله کې 10 درهمه الله تبارک وتعالی ما ته راکړه. دینه پس حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خواته لاړ او هغه ته ټوله قصه بیان کړه چې دغه شان بازار تللی وم او څادر مې خرڅ کړه شپږ درهمه باندې، هغه مې صدقه کړله. او بیا یو کس و هغه سره اوښه وه په 100 درهمه مې ته واغسته، هغه مې په یو باڼچي باندې په 160 درهمه باندې خرڅه کړه. رسول الله مبارک ورته فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چې خرڅولو والا ته وپېژاند چې دا څوک و؟ ورته وایي دا خرڅولو والا چا چې په تا باندې اوښه خرڅه کړه دا جبریل امین علیه الصلاة والسلام، او اغستو والا چا چې ستا نه اوښه په 160 درهمه واغسته دا میکائیل علیه الصلاة والسلام، او هغه اوښه به د قیامت په ورځ باندې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سورلی هغه پې سورلی کوي. دینه پس رسول الله مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای علی دا د الله رب کریم 3 سدونه داسې درکړي دي چې دا 3 سدونه الله رب کریم بل چاته نه ورکړي. یو ستا بیبي چې د جنت د ښځو سرداره ده چې فاطمه ده، او دویمه ستا دواړه زامنو چې دا د جنت د ځوانانو سرداران دي، او دریم ستا سخر چې د ټولو پیغمبرانو علیه الصلاة والسلام سردار دی. نو په دې نعمتونو باندې ته د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوه چې تا ته الله تبارک وتعالی داسې نعمتونه درکړي دي. عزتمند دې ته ایمان ویلی کېږي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ایمان چې سره دی نه چې 3 ورځې په کور کې د هېڅ شي درک دانه لګي، دونه مجبوره کېږي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل تهبند لونګۍ او څادر دا ورکوي چې دا خرڅه کوي، او هغه هم خرڅوي او هغه هم صدقه کوي. نو الله رب کریم د هغې عوض او بدله یو په 10 چنده دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته دا ورکړه. نو عزتمند الله رب کریم خزانو کې بسیار نعمتونه دي.